السلام علیکم، څنګه مینوالو خیر تاسو خیرونه دي. نو نن به موږ پخوو بینډۍ او قیمه، ورسره به موږ روټۍ پخوو او دې له به موږ شوملې تیارو. 1 کیلو بینډۍ مې اول وینځلې، بیا مې وچې کړې او بیا مې داسې اوږدې اوږدې کټ کړې او 1.5 پاو به موږ قیمه اخلو. قیمه تاسو د چرګو هم اخیستی شئ، د غټې غوښې هم اخیستی شئ او د نرۍ غوښې هم اخیستی شئ، ستاسو خپله مرضي ده. بینډۍ به اول موږ سرې کوو. نو دلته مې لږ تیل واخیسته لوښي کې، دا به اول لږ ګرم کړو، بیا به پکې بینډۍ واچوو، داسې 15 منټه به یې په تیز اور باندې سرې کړو. ملګرو بینډۍ غوښه خو ما ډېر پخ کړي، خو بینډۍ او قیمه مې چېرته نه و پخ کړي. نو یو ورځ مې بینډۍ او قیمه پخه کړې، د ټول کور والا سم خوښې شوې وې. دا مې نن بیا پخولې، نو مې راشه ستاسو سره هم دا ویډیو شیر کړم. نو مې که تاسو هم چېرته زما په شان نه پخ کړي، نو مې چې دا ریسیپي وګورئ او خپل کور والا دپاره تیاره کړئ. دونه ښکلي یي که نه ملګرو، که تاسو یو ځل پخه کړه نو بیا به روزانه پخوئ. نو دلته د بینډو کلر لږ چینج شو او بس دا سرې شوې. اوس به دا موږ د دې لوښي نه لرې کړو او دوباره به دې لوښي کې داسې 2-3 چمچې تیل نور واچو. 1 چمچ به پکې د اوږې ادرک پیسټ واچو. چې اوږه او ادرک ښه سره شي نو بیا پکې موږ قیمه واچو. د قیمې د سقا شان سمیل ختمولو دپاره به موږ په دې کې 1 ټوکړه دارچیني واچو، کومه چې ما 2 کړې ده. 1 چمچ به پکې زیره واچو او 1 چمچ به پکې مالګه واچو. دې سره به قیمه کې چې دا کچه شان خوند دی دا به ترې لرې شي او قیمه به اوس موږ ښه ښکلي سره کړو د اوږې او ادرک او د مسالې سره. او یوه غټه غوټه به پکې د پیازو واچو، کومه چې په چاپر کې ښه میده کړې ده، او 3 دانې به پکې ټماټر اچو او 2 دانې به پکې شنه مرچکي اچو. نو دلته قیمه ښه ښکلي سره شوه. اوس به په دې کې موږ پیاز واچو. پیاز به پکې ښه ولړو راولړو. دې نه پس چې کوم ټماټر ما تاسو ته ښوولي وو هغه به په چوپر کې میده کړو او دې نه بعد به پکې هغه واچو. پیاز ټماټر نه بعد به پکې بس مسالې واچو، کمې کې چې 1 چمچ دنیا پاوډر، 1 چمچ هلدي پاوډر، 1 چمچ سور مرچکې پاوډر او 1 چمچ کری پاوډر دی. مالګه مرچکې پکې تاسو د خپل ټیسټ مطابق اچوئ. اوس په دا داسې 1-2 منټه د مسالو کې ښه سره کړو او دې نه بعد به پکې 1-2 کپه اوبه واچو چې قیمه ښه ښکلي پخه شي. قیمه به موږ اول پخوو، دې نه بعد به پکې بینډۍ اچو، ځکه چې بینډۍ زر پخیږي او دا د غټ څاروي قیمه ده، دې باندې به لږ ټیم لګي. نو دا به اول موږ پخه کړو، دې نه بعد به پکې بینډۍ اچو. نو قیمه کې چې مو اوبه واچولې بیا مو پې سر کېښودو او 10 منټ لپاره مو پخه کړه. اوس به پکې بینډۍ واچو او ښه مزیدارې به یې ولړو راولړو. اوس په دې کې بالکل شوروا نشته او دا به زه لږې شوروادارې پخومه. نو 1-2 کپه به پکې اوبه واچو، یا چې ستاسو دې کې څومره ښوروا خوښه ده نو بس هماغومره پکې اوبه واچوئ. اوس به یې ولړو راولړو او سر به پې کېږدو، داسې 15-16 منټو دپاره به یې پاخه کړو، ځکه چې بینډۍ امید دي دا موږ بس خالي لږې شان سرې کړې وې او 15-16 منټو کې به دا ښه ښکلې خورې پخې شي. نو دلته مې ول 6 منټه ورکړه، سره مې ترې لرې کړو، بینډۍ زم ښه ښکلې خورې پخې شوې دي، دا تاسو کتی شئ. اوس به پکې موږ 1 چمچ یعنې 1 ټي سپون به پکې موږ کسوري میتي واچو. ملګرو د میتي ته په پښتو کې د ملخوظو ساګ وایي، دا د ملخوظو ساګ دی، وچ کړي یو دا شان ډبو کې بند کړي. دا چې پکې لږ شان واچوئ نو بینډۍ نورې هم ذایقه‌دارې شي. په آخره کې به پکې لږه شان شنه دنیا واچو او داسې په قلاره قلاره به مکس را مکس کړو چې بینډۍ خورې نه شي، بالکل مطلب ماتې نه شي، حلوا تې جوړه نه شي. په قلاره قلاره به یې ولړو، ګیس به پسې بند کړو. اوس به موږ پخوو ډوډۍ. ملګرو دې لپاره مې ډوډۍ پخولې، نو چې مې وکته ګیس لاړو، نو مې وسپسه کومه. دلته هغه کس هم نه و کوم چې موږ ته سلنډر بدلی. نو بیا مې ذهن لراله زما سره یوه چوله ده کومه چې موږ پارک ته وړو، بس پارک کې پکې چای پخو. امې را یاده شوه، امې راواخیستله، چې امې کولا وکړه هغه څه مسخه وه. مې وایي دا خو ما نه وه لیدلې، ځکه چې نن سبا ډېره زیاته ګرمي ده نو موږ نه یو تللي پارک ته، 1-2 میاشتې به کېږي چې موږ پارک ته نه یو تللي. دې باندې موږ چای پخو، زما په خیال چای پې توی شوی دی، نو بس سمه وچه شوې ده پسې هغه چای. بس دغې ډبې کې موږ بنده وړو راوړو، نو کتلې مې نه وه چې څښا ده یا پاکه. نو مې راشه اول په دې ډوډۍ پخې کړمه او بیا به یې ښه ښکلې پاکه وینځمه، بیا به یې کېږدم. نو دې کې دا سلنډر لګي، دا په 1 ریال میلاویږي، دا ډسپوزیبل سلنډر دی. دا چې ختم شي نو موږ ته دا ګیل کو او بیا پکې دغه شان بل کېږدو. ملګرو وړوکو شان چوله ده خو ډېر د کار څیز دی، پارک کې دا ډېر په کار راځي. پارک ته خو ځان سره خلک سلنډر نشي وړی یا چوله، او بس دا دغه شان بیګ کې کېږدي او بس ویخلي، نو بس کار یې اساني. سلنډر مې پکې کېښود، اوس به یې ولګومه او ښه مزیدارې روټۍ به پې پخې کړم. ملګرو روټۍ دومره ډېرې هم نه وې، 1-2 روټۍ وې، بس مې تیارې کړې او بس چوله مې سیټ ته کړه. مې زه دا به روټۍ چې وخورم نو هغې نه بعد به یې وینځم. نو دا څه کږې وږې ډوډۍ مې تیارې کړې، اوس به زه شوملې تیاروم. دا کورني ماسته دي، د دې یوه ویډیو ما ستاسو سره شیر کړې ده. نو د دې کورنیو مستو شوملې ډېرې زیاتې ښکلې وي.
هسې خو دلته تیارې شملې هم میلاویږي، خو د دې چې کوم خوند یې که نه هغه د هغې بازار والا نه. بس دلته مې یو 4 چمچ ماسته راواخیسته، اوس به پکې اوبه واچوم، لږه پکې مالګه واچوم، په جوسر به یې ووهم او ښه مزېدارې ښکلې تروې شملې به دې تیارې شي. مرګرو دا کورني ماسته چې کمي په هغې باندې له پاسه سم کوچ هم ډېر راځي. حالانکې دا ما ډېر نه و تاو کړی، لږ شان مې تاو کړو او له پاسه تاسو ته وګورئ څومره ډېر کوچ پرې راغله. نو دا خو زما ډېر زیات خوښي، دا به دې په چمچ راواخلم او ځان ته به یې دې ګیلاس کې واچوم. د وړو خاص نه خوښ، زما خو ډېر زیات خوښي. نو بس دا مې ځان ته په دې شملو کې له پاسه واچوله. بس دا د کورنۍ شملې او ښه مزېدارې قیمه او بینډۍ او ورسره پیاز او سرکې والا اچار په دې ګرمۍ کې چې بس دا سیزونه دي که نه نو نور هېڅ ته هم ضرورت نه. نو ملګرو دا وه زمونږ نننۍ ویډیو. که ستاسو خوښه شوي نو په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپلو خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.